د نړۍ د نورو برخو په شان په خلیجي ملکونو کې میشته پاکستانیان او پښتانه هم د کرونا د وبا د وجې د یو شمېر مسلو سره مخ دي. یو خوا یې کارونه بندي نو بل خوا د حکومت لخوا هیڅ پرسانه حل نشته. نن کوزدر چکدره کې د جې ایوت زیر اهتمام د مسافرو د حقوقو لپاره احتجاجي مظاهره وشوه چې پکې د جماعت اسلامي رهنما سید سلطان تیار روکټ او د جې ایوت وبید تاجک به شمول نور مشران هم موجود وو. نور تفصیل د الخیام په دې رپورت کې ابو وصال اظهار الله الخیام نیوز چکدره کوزدر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دا په دې انتهایی اهمه ایشو باندې چې زمونږ د 90 لک غریبانو خوارانو مزدورانو دي چې په ملکونو کې پراته دي او پرسانه حال څوک نشته، په دې باندې د خبرې شروع کولو نه مخکې زه د الخیام نیوز او اظهار وایي او دغه د ملګرو انتهایی مشکور یم چې په دې اهمه موقع باندې دا زمونږ د خوارانو غریبانو مزدورانو ورونو پیغام نه صرف دلته بلکې دنیا ته د رسولو او باندې دې کې زموږ سره ملګرتیا وکړه. موږ د ټولو نه اول د خپلو ټولو ملګرو چې دلته کوم راغلي نوجوانان د هغو هم شکریا ادا کوو، د پرس د ملګرو هم شکریا ادا کوو. وروڼو صورتحال دا دی چې زمونږ د دې ملک 90 لاک کاریګر او مزدوران په بهر ملکونو کې چې په هغې کې د خلیج ملکونه شامل دي، په هغې کې سعودي شامل دی، په هغې کې چې کومه دی نو دوبۍ شامله ده، امارات پکې شامل دي، ملیشیا پکې شامله ده. دې کې زموږ 90 لاک مزدوران د پاکستان کار کوي چې دا په یو کال کې 20,000 ارب ډالر سرمایه د ملک ته رالیږي او د غریبانو نغري په دغه باندې چلیږي. زموږ بازارونه په دغه باندې آباد دي، زموږ کورونه په دغه باندې آباد دي. چې کله دا کرونا مرض راغلی دی نو دغه رونه زمونږ ټول بېروزګاره شوي دي او بېروزګاره شوي هېڅ روزګاري نشته او د حکومت د غلط او د ناکامې پالیسۍ په وجه باندې زمونږ دغه مزدوران ټول په دغه ملکونو کې نښتي دي. د حکومت نااهلي او نااهله پالیسي ده، د هغو هېڅ پرسانې حال څوک نشته دی. او وروڼو زه تاسو ته دا خبره کوم په کار خو دا وه چې دا خلک حکومت په جازونو په فلایټونو باندې دلته راغوښتي وي، حکومت دې باره کې هېڅ قدم نه دی اخیستی. هغه خلک مسلسل د مرضونو سره مخامخ دي او دا په سعودي عرب کې زمونږ 200 مزدوران هغه وفات شوي دي او په سردخانو کې چونکې ځای نشته نو زمونږ د دې ځای نور ورونو هغو خپلو دیرو ته وړي دي، هلته لاشونه پراته دي. او ورونو زه وایم دا د حکومت ناکامه پالیسی ده چې کوم خلکو سره ټیکټ پیسې شته د هغه ځای نه راتلل نو 650 ریال د ټیکټ قیمت و، هغه د نااهله حکومت 3000 ریال ته ورسو او بیا په بلیک باندې په 4000 ریال باندې خرڅوي. او زمونږ د دغه ورونو دغه حل دی او زه دا بیا خبره پکې لویه ده چې کوم ورونه دلته رارسي نو هغه په ایرپورټ باندې په قرنطینه ته ور واچوي او په قرنطینه کې بیا د یوې ورځې کرایه د دې مزدورانو نه 5000 روپۍ علي. او زه وایم چې په دې لوټ مار کې د پی آی ای حکام او ورسره د حکومت نمایندګان برابر شریک دي. مونږ دا خبره کوو چې دا زمونږ چې څومره سفارتخانې دي هغه سفارتخانې زمونږ سفیران تشایشي کوي او زمونږ د دې نښتو ورونو، زمونږ د دې وفاتو شهیدانو ورونو، زمونږ د دې مزدورانو ورونو هېڅ خدمت ونه کړی شو، د اوسه پورې هېڅ نه دي شوي. او موږ د دې وجه نه دا مطالبه کوو چې دغه سفیران د ټول برطرف کړی شي. دغه ملکونو دا نااهله دي، د پاکستانیانو خدمت نشي کولی او خصوصا د پاکستان سفیر چې دغه خلاف څو مظاهرې مو شوې د سعودي عرب کې چې زموږ کم سفیر دی دا د فورا برطرف شي. او زه ورونو لا بله د خندا خبره درته کومه، یو خو دا خبره کومه چې زموږ د هوابازۍ کوم وزیر دی غلام سرور خان، هغه ته دا خبره وشوه چې تاسو د دې مزدورانو دلته د راتلو دپاره په دې ټیکټ په پیسو کې کمی وکئ او هغه وایي چې څوک په ګران ټیکټ نشي راتلی، هغه دې د هغه ځای نه راځي. موږ د دې بیان مذمت کوو او موږ وایو ستا بچي دي خدای چېرته مزدورۍ ته کښېنئ چې موږ بیا تا ته ووایو چې غلام سرور ستا د بچي سره به څه کول کېږي. موږ په دې موقع باندې دا مطالبه کوو چې په ټیکټ کې دي د دې مزدورانو سره 50% کنډونیشن وشي، دا دې ورته کمی وشي چې زمونږ کم مزدوران رونه دي د هغو دپاره دې د پیکیج اعلان وشي، ځکه چې په سختۍ کې ستا دا ملک ساتلی که نه د اوسه پورې به ته دیواله وې او چې کومو خلکو ظلم او زیاتي کړي دي د هغو محاسبه دې وشي. او زه خبره کوم چې دا دلته زموږ مظاهره ټوکن مظاهره ده،
او موږ د خپل خبره رسولم غواړو بین الاقوام ته هم رسول غواړو دو خبرې په اردو کې کومه او دا وایم چې ہمارے 90 لاکھ مزدور جو پاکستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے وہ عرب ملکوں میں خلیج میں اور ملائیشیا میں پھنسے ہوئے ہیں جن کا کوئی پرسانی حال نہیں ہے ان کی لاشیں 200 کی تعداد میں سعودی عرب میں پڑی ہیں ان کا کوئی پرسانی حال نہیں ان کی لاشیں سردخانوں میں بھی نہیں پڑی ہمارے بھائیوں نے اپنے ڈیروں میں بلا کے اور ان کو برف سے لپیٹا ہوا ہے اور ادھر پڑے ہوئے ہیں اور کوئی ان کو لانے والا نہیں ہے اور غلام سرور خان الٹا ہمارے آنسوں پہ وہ قہقہے لگا رہا ہے ہمارا مطالبہ ہے کہ جلد از جلد ہمارے ان 90 لاکھ بھائیوں کو اٹھا کر اپنے ملک لایا جائے ان کے لیے کرایوں میں 50% کمی کی جائے مزدور ان کے لیے پیکیج اعلان کیا جائے اور سعودی عرب کا جو سفارت خانہ ہے اس کے سفیر کو فوراً برطرف کیا جائے اور غلام سرور خان قوم سے 24 گھنٹے کے اندر اندر اپنے اس نازیبا غلط اور مذہب خیز بیان پہ معافی مانگے اور ہم یہ کہتے ہیں اپنے دوسری بھائیوں کی انٹرنیشنل پریس سے ہم کہتے ہیں میں چیف جسٹس آف پاکستان میں بنیادی حقوق کے علمبرداروں اقوام متحدہ اور پاکستان کے تمام ایجنسیوں سے I request him, I demand him then that bring our laborers which are laboring in Saudi Arabia, in Khalij, Malaysia and other countries to bring them here in Pakistan in honor and the thing which they have earned they may be given to them. We request all the God-fearing people and the agencies to kindly bring our people, bring our laborers from Saudi Arabia, from Khalij, from Amarat and Malaysia and their dead bodies which are lying in Saudi Arabia in a very disgraceful manner they should be brought there and today we have come here for a token strike and if our demanded were not accepted then we will come on the roads and inshallah we will bring a tahreek inshallah which will destroy inshallah this government inshallah. So my message, I request my international brothers to convey and human rights Chief Justice of Pakistan and other agencies to convey our message to all the God living and all the good people of the world to bring our brothers, our laborers whose bodies are still lying there and we are waiting for them and if our demands were not met inshallah then we will bring a revolution inshallah in the country wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.